کامیابۍ نه مخکې ما کوشش کړی دی. دا تاسو بالکل دا کومه خبره چې کوئ دا 100% ایزي خبره ده چې څلور میاشتې ټیمې د اهلکارو تنخوا نه ده اخیستې، خو انشاءالله زما د میر د ټیکټ نه مخکې هغوی له ما یو خواري کړې ده او ته نن ورشه پیسې ورته راغلي دي، اهلکارو ته تنخوا هم میلاو شو، کار به هم چالو شي. ګرانو کتونکو سلامونه کوم، الف خان شیرپو یم. څنګه چې تاسو ته پته ده چې په تحصیل تنګي کې یو وارې بیا د میر انتخابات کیږي. په دغه کې د پاکستان تحریک انصاف د تحصیل صدر فضل امین خان خاجي فضل امین چې کوم دی هغه ته د پارټۍ لخوا ټیکټ ورکړی شوی دی او ړومبی افتتاح یې چې وکړه نو هغه د شیرپو یونین کونسل وکړله. او په دغه سټیج باندې چې موږ کومې خبرې واورېدې یا موږ کوم ریزلټ کتلو نو واقعي چې په شیرپو کې پاکستان تحریک انصاف په تیر انتخاباتو کې کم اوټ اخیستی دی نو دا یو تاریخي اوټ اخیستی دی. د هغې د درناوي دپاره فضل امین خان ړومبی دغه شیرپو یونین کونسل ته راغی او د دې ځای نه چې کوم دی د خپل کمپین آغاز وکړو د الیکشن په سټیج باندې هغوی یو خبره وکړه، ډېره ټیک ټاک خبره وکړله چې الیکشن ضروري نه دی، د خلکو خدمت ضروري دی، خو د بده مرغه چاته موقع ورکړې شوله هغه هغه څوکۍ پرېښودله، موږ هم په ټینشن کې واچولو او بیا به چې کوم دی په دغه الیکشن باندې پیسې لګي. دې سره سره زه هم ډېره موده پس چې کوم دی د پی ټي آی سره پروګرام کوم او دغه پروګرام ما صرف د خالد خان سره کړو. هغه ما د الیکشن نه مخکې ویلو، الیکشن نه پس چې کله هغه خلکو له مبارکي ورکوله نو هغې کې ما خبره کړې وه دې کې دا ټول ملګري پی ټي آی والا ولاړ دي چې د الله نه پټېږي، موږ یې د انسان نه پټو. یو سیاسي ډلې چې کوم دی موږ یې ښه خدمت کړی، داسې بې درېغه خدمت هم کړی دی چې خپل ځان هم ورله پناهه کړی دی. د دې خلکو کنځلو نه خدای پاک وساته څه بل شانتې سړی نه دی په سوړه نه باسي. دا هر څه موږ برداشت کړي دي، هغه مړي هم راله کنځلي دي، خو بیا هم کلي دي دا شرپاوال دي زما عزت کړی دی، هر ځای کې مې عزت کوي. دا نه چې لا تر اوسه ما ته چا ترخه خبره کړې ده یا ما له مخې له راغلی دی. دا هغې خلکو ته وایم چې یاره پی ټي آی والا خو په چارسده کې دا څومره کینډیډیټ پاټ شوي دي د دې ټولو کمپین ما کړی دی او کوم دا څومره چې اوس یې مینیګان دي او امپیګان دي دا د شورونه چې کوم دی ما کړی دی او ما زه کومه. د بده مرغه بېګا د پی ټي آی والا ډېر ښه اجلاس او ما یو زموږ شیرپو بازار دی نو چې دې کې څوک نوي دوکان واچي نو زه ورته ډېره توجه ورکوم، زموږ دا بازار ترقي نه کوي. نو چې زه رالم ما ګڼه ګوڼه ولیده، ماما جان دې مې پکې ولیدل، ارشد دې مې پکې ولیدل، نو هغوی له ورغلمه نو دوی ته مې اوس ویې ما یې خدای پاک مې سره پته نه لګي سمون نه خوري نه اواز نه راته اواز رانغی او خبرې. نو فضل امین صاحب راته شپې کال وکړو چې الف خان په هغه کې خو اواز نشته. نو بیا هغوی دعوت هم راکړه دلته کې راغلی یم انشاءالله څومره چې کمپین کوي زموږ د هغوی منشور چې کوم دی هغه به تاسو ته وړاندې کوو. د دې خبرې نه مې انکار نشته دی. دې وخت کې مضبوط کینډیډیټ چې کوم دی هغه خاجي فضل امین دی. د هغې وجه څه ده؟ د هغې وجه دا ده چې صوبایي حکومت ورسره دی، د دې ځای ایم پي ای ورسره دی، د دې ځای ایم این ای ورسره دی، کار د هغوی په لاسو کې دی او چې د چا په لاس کې کار وي د هغه سرکار وي او سرکار هغوی دی. څو خبرې به هغوی سره کوو چې د شیرپو ده دې ځای نه کمپین چې کوم دی دا دوی ولې خوښ که چونکې ما د هغې د تقریر نه دا آغاز کړل او د هغې نه ړومبی ما دغه خبرې وکړې چې د شیرپو خلکو درناوي دپاره ړومبی د دې ځای نه قدم کېښودو. ډېره زیاته مننه جي فضل امین صاحب څه به وایي په دې مقام؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الف خان بھائی زه خو ستاسو او ستاسو د کیمرامین ډېره زیاته شکریه ادا کوم او بل تاسو یو ګیله وکړه چې پی ټي آی والے د کنځلو نه د الله تعالی وساته. نو زه تاسو نه معافي او بخښنه د دې ټول پی ټي آی د ورکر د اړخه غواړم. موږ ته د زړه د خلاصه بخښنه وکړه، زموږ ورور یې زموږ د مخکې هم خدمت کړی بیا به هم خدمت کې او انشاءالله دا امید هم تا نه دی. او دا د شیرپاو نه موږ د کمپین آغاز په دې توګه وکړو چې د شیرپاو زموږ ټول پښتانه رونه دي، ملګري دي، قدردان دي، عزتمند دي، چونکې دا د عمرزو څه پیله ټچ یونین کونسل دی. نو موږ وی دا زموږ د سیډه اخیری راځي نو دا به وړاندې کړو، داسې به شروع کړو نو انشاءالله مخکې به په وړاندې مزل کوو. جي خو موقع مې لو شوه داسې څه دي ذهن کې م څه دي داسې کمې خبرې دي چې دا په دوه دریو کالو کې خو موږ سره به هغه ټیک ټاک یې کتلي دي او نور خو موږ دلته کې کار نه دی کتلی د میر چې کوم کار وکړه. یاره بس زما خو دا امید د خپل کې پی کې د حکومت نه شته، د خپل ایم پی ایز نه هم شته، د خپل ایم این ایز نه هم شته چې دا کوم دوه نیم کاله نامحرمۍ تېرې شوي دي نو انشاءالله چې دا به ما له پوره کوي که الله تعالی کامیابي راکړه او هغه کمۍ چې کومې دي هغه په تحصیل تنګي کې موږ پوره کوو انشاءالله. فضل امین صاحب لکه یو ته تحصیل صدري دا هم یو ډېر غټ تاسو باندې اعتماد دی، بیا ټیکټ تاسو ته حواله کول نو دغه ټیم کې بس عاد وعدې داسې څه شي دي؟
یاره جي ځکه تاسو ته ده ویم که نه زه په دې موقع کې ولاړ یم زه صرف ورکر ودرولم زما خپله هېڅ خواهش نه و چې زما په سوچ کې هم نه و چې ما ته بله د میر ټیکټ میلاویږي خو چونکې ورکر دومره په جذبه کې و زه تا ته دا کلمه تېروم چې بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله چې کله د دې ټیکټ فیصله کېده ما دوی ته سوال کړی دی چې هلکه بل ملګری په خوله کړو هغوی ویې ګوره دا یوه خبره ته کوم که ټیکټ تا وانغېسته او تا قبول نه کړه نو موږ به ټول تتر پیتل دا ما د دوی په خوښه اخیستی جي څه ملګري دوه نور هم داسې راځي د ګوند سره تعلق ساتي جرګه شوې یې ورسره یا د هغوی څه مرام دی یا څه ګیلې دي یاره جي هغه که زه تاته ویم زما دومره نږدې ملګري دي دونه نږدې دوستان مې دي چې ما ته د خپل ورور نه دواړه ګران دي چې دا کوم وایي چې موږ خلاف الیکشن کوو خو والله علم زه په دې نه پوهېږم چې دوی دې ټیم کړه ته سا اچولي دي پزلمی صاحب لکه دې وخت کې به حکومت ته لړي ستاسو دغه د دې وخت کې تنګي ټیمې چې کومه ده ډېره لویه خسارې سره ده نو خو کامیابي درته میلاو شوه نو یاره انشاءالله لیب خان بھائی هغه ته سبا م انټرویو کولی شي بل ورځ د کامیابۍ نه مخکې ما کوشش کړی دی دا تاسو بالکل دا کومه خبره چې کوئ دا 100% ایزی خبره ده چې څلور میاشتې ټیمې د اهلکارو تنخواه نه ده اخیستې خو انشاءالله زما د میر د ټیکټ نه مخکې هغوی له ما یو خواري کړې ده او ته نن ورشه پیسې ورته راغلي دي هلکارو ته تنخواه هم میلاو شو کار به هم چالو شي انشاءالله ښه دلته مسعود صاحب یو خبره وکړله او دا هم خبره چې کومه ده د ټولو شرپاوالو د زیم د خلکو نمایندګي وکړه ویدم نشته بویه شته بجلي نشته بل شته دومره بیلونه د ګیس هم راځي د دغه هم راځي خو بجلي نشته دی جي او بل وزیر اعلی صاحب اعلان کړو د هغه اعلان چې کوم دی هغې ته م هغه توجه ورنه کړې شوله هماغه چې د روژې نه مخکې موږ ته کومه بجلي 3 ګنټې راتله په دغه روژه کې م 3 ګنټې الف خان بھائی دا خو زه به ده ویم چې د ټولو نه پې تاسو ښه پوهېږئ چې بجلي زموږ د وفاق سره ده چونکې زموږ او د وفاق رابطه ټیک نه ده هغه تاسو ته هم پته ده نو زموږ سی ام صاحب چې کوم اعلان وکړو دا د هغوی اپوزټ ریزلټ دی چې دا موږ له راکوي صحیح ستاسو تنظیمونه په نور دغه دي اکثر یو ورکر ډېره زیاته خواري وکړي لکه دا د اشارې نه دا پته ولګېدله چې یو وایي زه نظریاتي یم مخکې راغلی یم زه د چیان مې یم زه دین یم نو بعضې خلکو کارونه پاتې شوي که نه ام پی ای پورې رسایي نه وي وسایل نه وي غریبانان دي نو هغوی ته څه پیغام ورکوي یاره جي زه خو تاسو ته یو خبره کوم زما د تحصیل تنګي د پی ټي آی څونه ورکران چې دي دا پیره چې کمې ګیلې وي کمې شکوې وي دا ما د ام پی ایس صاحب څخه د ام ان ای صاحب څخه آمنې سامنې کېنولي او ما ورته د یوه خبره کړې چې دې منځ کې به څوک هم خلل نه جوړېږي د دوی سبا ته پیس ټو پیس میلاویږي او د دوی مسلې به حل کېږي ډېره زیاته مننه کوم صدر فضل امین خان زنده‌باد صدر فضل امین خان زنده‌باد میر فضل امین خان عمران خان زنده‌باد د خلکو څه ریسپانس دی دلته کې دا خو چې څنګه تاسو وي چې یو ساده میټینګ هم کوو انشاءالله موږ توقع کوو چې شرپو ان کونسل به په لوی اکثریت سره ګټو د میر په الیکشن کې او انشاءالله جیت به فضل امین حاجي صاحب وي انشاءالله الب خان ور ستاسو د سکرین ستاسو د شیشې ډېره شکریا ادا کوم چې موږ رالی دلته وخت هم راکړو بیا زه د صدر صاحب هم ډېره شکریا ادا کوم چې هغوی په موږ د اعتماد وکړو او د کمپین آغاز یې باقاعده د شرپو نه وکړو انشاءالله امید مو د رب نه دی امید مو د الله تعالی نه دی چې په تیر الیکشن په شان د جنرال الیکشن په شان دا بلدیاتي الیکشن یو ځل بیا به ګټه چې هغه د عمران خان وي ګټه به د پی ټي آی وي او فضل امین خان چې دی دا به موږ میر جوړو انشاءالله ډیره زیاته مننه ګرانو کتونکو د میر امیدوار په حاجي فضل امین وختن په وختن د سرګرمۍ د کمپین دا موږ تاسو ته د سکرین د لارې ښایو اجتماعي سوچ لرو غواړو چې هغه کس مخې ته راشي چې زموږ د تحصیل تنګي مسلې حل شي په دغه تحصیل تنګي کې موږ ژوند کوو نن چې کوم خلکو له رالو نو دغې خلکو واقعي چې ډیره قرباني پاکستان تحریک انصاف له ورکړې ده د دې خلکو ډیر خیال ساتل پکار دی هغه ام پی ایل هم ام ان ایل هم او میر صاحب هم ډیره مننه